لوگ ژوندې تیر بشي قبر کې به ډېرې تنګې راشي چې دا نری لباس هم استعمال کړی قبر کې به ډېرې بدې راشي که دا لباس هم استعمال کړی د ستر او د عورت خیال وساتئ فاطمه رضی الله تعالی عنها وی زما جنازه د شپې اوچته کوي چې زما د جنازې په کټ د غیر محرم نظر ونه لګي نو دنیا کې د خپل وجود خیال ساتلی علما وایي چې کله فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم جنت ته ځي اواز به وشي ټول خلق نظرونه ښکته کوي څه چل دی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم جنت ته ځي ټول کته ګورئ او بیا به د فاطمه رضی الله تعالی عنها په شکل کې الله نوري بیبیانې پیدا کی او دا به الله په ټولګي کې جنت ته داخله کی چاته به پته نه لګي چې دې کې کومه فاطمه وه رضی الله تعالی عنها نو د آخرت سوداګانې وکئ دنیا کې درون لباس درنې جامې دا ډېر کم وخت دی بیا به ستومانه درون لباس دا د فقه مسلم ده چې ګورئ عورت سر په لوپټه کې ښکاري لیچې پکې ښکاري دغې جامو سره ګورئ منځ هم نه کیږي چې عورت پکې ښکاري او سړی په مانځه باندې ولاړي نو د جامو اولنې مقصد څه دی یواری سوآتکم چې پټی به عورتونه ستاسو دا د جامو مقصد دی دې کې به عورت پیژندنې شي ګورئ جامه به داسې چې هغې کې به د وجود موټاوالی او نریوالی نشي پیژنده وریشه او لباس د ښایست د لباس دویم مقصد چې دی هغه ګورئ ښایست هم دی چې ته پکې ښکلی ښکاري خو علما وایي زینت د لباس مقصد دی خو په دې شرط چې د تکبر پکې نه وي ګورئ ښکلې جامې دي خو چې تکبر یې درکې پیدا کو نو بس خبره ختمه شوه ښایسته جامې دي خو تکبر پکې نشته دی نو دا ښایست شریعت اجازت ورکوي خذو زینتکم الله وی ونیسئ خپل زینت د دواړو جهانو سردار وفرمیل وی چې سم زړه غواړي هغه خورئ او چې سم زړه غواړي هغه اغوندئ دا د دواړو جهانو سردار وي سم زړه غواړي هغه خورئ سم زړه غواړي هغه اغوندئ خو په دې شرط چې د دوو خبرو نه به ځان ساتئ د اسراف نه او د تکبر نه نور چې الله در باندې احسان کړی ښه لباس اغونده حدیث مبارک کې راځي ان الله تعالی اذا انعم على عبد احب ان يرى اثر نعمته عليه وی الله تبارک وتعالی چې په یو بنده انعام وکي احسان وکي مال ورله ورکي نو بیا الله په دې خوشحالیږي چې د هغې اثر پې ویني الله خوشحالیږي ما مال ورکړی ښکلې کپړې اغوستي په دې الله خوشحالیږي ان الله تعالی جمیل یحب الجمال الله ښایسته دی او الله ښایستوالی غوره کوي خو په دې شرط چې تکبر پکې نه وي ته نوې کپړې واغوندې بیا په لاره روان یې څوک نه ویني نو دا خو موجب د سزا دی بیا ته خپلو بچو ته نوې نوې کپړې اغوندې او په کلي کې ورته یتیمانان زیرئ ګاونډیان ورته زیرئ او تکبر او فخر پې کوي نو دا ګورئ بیا نقصان دی ولباس التقوی الله وی یوه بله جامه ده یوه جامه هغه ده چې ستاسو ظاهري وجود پې پټ شو هغه دغه جامه ده خو بل ولباس التقوی یوه جامه ګورئ د پرهیزګارۍ ده یوه جامه چې ده هغه د پرهیزګارۍ ده چې په هغې سره به ستا باطن ښایسته کیږي په دې سره به د ظاهر ښایسته شي او بله جامه ده چې په هغې به د باطن ښایسته شي ولباس التقوی هغه په جامه د پرهیزګارۍ او د تقوا ده
په دې سره به ستا باطن ښایسته شي. لباس التقوا نه مراد جامه د تقوا دا کومه ده؟ د دې نه مراد څه دی؟ علما وایي نیک عمل. نیک عمل دا جامه د تقوا ده. بیبیانو دا جامې واغوندئ، نیک عمل. بعضې علما وایي د لباس التقوا نه مراد د الله یره، او بعضې علما وایي د دې نه مراد حیا ده. حیا زنانو یو ظاهري لباس دی، یو باطنی لباس دی چې حیا ده، دغه جامه واغوندئ. او بل علما وایي د لباس التقوا نه مراد ایمان دی، او بعضې علما وایي د لباس التقوا نه مراد خیسته اخلاق دي، بهترین اخلاق چې دي. نو چې د جامه د تقوا دی واغوستله او په دې د ځان خیسته کو، نو خیر دی که ظاهري جمال ظاهري لباس تی خیسته نه خو اندرونی ځان خیسته کا، نو دغه خیسته والی ډیر غوره دی.